دا نننۍ ویډیو د هغه ملګرو دپاره ده کم چې وایي چې زمونږ رزق مکمل بند شوی دی او د رزق دروازې چې دی هغه کولاویږي نه. نو د دې جواب الله تعالی په خپله باندې په قرآن کې کړی دی چې د څه وجې نه په انسان باندې دا رزق بندیږي، تنګ دستیا پې راځي. الله رب ذوالجلال رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په قرآن کې ارشاد فرمایي وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. چې اے نبی تو خپل کور والا ته د مانځه حکم کوه او په خپله هم په دې باندې قایم اوسېږه او مونږه ستانه رزق نه غواړو بلکې رزق چې دی هغه مونږه تاله درکوو. نو حافظ ابن کثیر رحمه الله تعالی د دې آیت تحت په تفسیر کې لیکي چې اصل کې الله تعالی په دې آیت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې دا کوم خطاب کړی دی نو دا په حقیقت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته چې دا خطاب دی. نو د رزق بندش او د رزق تنګوالی چې راځي نو معلومه شوله چې په کم کورونو کې بیلمازه خلک موجودي، یعنی په کم کورونو کې چې څوک مونځ نه کوي نو د دې د لاسه چې دی الله چې دی نو هغه رزق څه کوي هغه بندوي. ولې الله وایي چې زه تاسو له رزق در کومه، ستاسو ذمواري څه ده، ستاسو کار دا دی چې تاسو مونځ کوئ او په مونځ باندې قایم اوسېږئ نو زه به تاسو له رزق در کومه. نو دا خطاب چې دی نو دا د پیغمبر علیه السلام امت ته دی، یعنی مونږ ته دی. نو چې په کم کور کې داسې خلک موجود دي چې هغه د مونځ پابندي نه کوي او بیلمازه اوسېږي نو د هغې د لاسه به په هغه کورونو کې د رزق بندش راځي او د رزق تنګوالی به راځي. نو برای کرم کم خلک چې په کورونو کې اوسېږي نو دوی په خپله هم د مانځه پابندي کوي او په خپل اهل و عیال، په خپل کور والا، په خپل بچو باندې نظر ساتي او هغوی دي د مانځه پابند ساتي. انشاءالله الله تعالی به د رزق چې دا کمې دروازې دي دا به کولاوي.